شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. اے خلکو د خپل رب نه ویریږئ چې تاسو د یو نفس نه پیدا کړئ او هم د دغه نفس نه د دغه نفس د لپاره جوړه پیدا کړه او د دغه دوانو نه ډیر نارینه او زنانه په دنیا کې خوار کړل. دغه الله نه ویریږئ چې دغه په واسطه تاسو د یو بل نه خپل حقونه غواړئ او د خپل ولای د تعلقات ورانولو نه ځان ساتئ. یقین لرئ چې الله په تاسو باندې نگران دی. د یتیمانو مال هغوی له واپس ورکړئ. خمال په خراب مال مبدلوي او داغوی مال د خپل مال سره یوځای مخورئ. دا ډیره لوی ګناه ده. که تاسو د یتیمانو سره د بے انصافۍ کولو نه یریږئ نو کمی خزي چې تاسو خوښ شي په هغوی کې دو درې او سلور سره نکاح وکړئ. خو که دا فکر در سره وو چې داغوی ترمنځ به انصاف اونکړي شي نو بیا یو خزه وکړئ یا هغه وینځي ځان لا خزي کړئ چې هغوی تاسو په قبضه کې راغلي دي. د بے انصافۍ نه د بچ کېدلو لپاره دا کار زیات بهتر دی. او خذلا خپل مہرونه خد زلو په خوشحالي سره په دې خیال چې دا فرض دی ورکوي. البته کو هغوی په خپل خوخه د مہر سه حصہ معاف کړي نو هغه تاسو خپه مزه سره خړلې شي. او خپل هغه مالونه چې الله تاسو د پاره د گزاران یو ذریعہ جوړ کړی دا ناپوه خلکو ته مه حواله کوي. البته هغوی له د خوراک او د جامو د پاره ورکوي او نیکی خبري ورته کوي او د یتیمانو ازمیخ کوي ان تر دې پوري چې هغوی د نکاح کولو عمر ته ورسیږي. بیا کو چری تاسو په هغوی کې او خيارتیا ولیدله نو دا هغوی مالونه هغوی ته حواله کړئ. دا سه هیچری مکوي چې په بے انصافۍ سره دا هغوی مالونه د دې یری د وجنه زر اخري چې دوی برالوي شي او خپل حق به وغاړي. د یتیم کم سرپرست چې مالدار وي هغه دی د پرهیزګارۍ نه کار واخلي او کم چې غریب وي هغه دی د عامي معلومي طریقې مطابق خوري. بیا چې کله هغوی ته خپل مالونه حواله کوي نو خلک پری گواهان کړي او د حساب کتاب د پاره الله کافی دی. د نارینو د پاره په هغه مال کې حصہ ده چې هغه مور او پلار او رشتہ دارانو پرې خو دی وي او د زنانو د پاره هم په هغه مال کې حصہ ده چې هغه مور او پلار او رشتہ دارانو پرې خو دی وي کو لګوي او کو ډیر او دا حصہ د الله د طرف نه مقرره ده. او کله چې د تقسیم په وخت کې د خاندان خلک او یتیمان او مسکینان حاضر شي نو داغه مال نه هغه له هم سور کړي او د شریفانو په شان خبري ورسره وکړي. خلکو له پکار دی چې دا خیال پزړه کې راولي او ویریږي چې کو داغوی په خپل داسي بیوسه اولاد پاتې شي نو د مرګ په وخت کې به داغوی د خپل بچو په باره کې سسي د یری فکرونه ګرځیدل. نو پکار دی چې هغوی د خدای نه ویریږي او د راستۍ خبره وکړي. کم خلک چې په ظلم سره د یتیمانو مال خوري په حقیقت کې هغوی په خپل ګېډو کې وور اچوي او هغوی به ضرور د دوزخ بلو لمبو ته اچول کیږي. تاسو د اولاد په باره کې الله تاسو ته حکم کوي چې د یو سړي حصہ د دوو زنانو برابر ده. کومړي وارثانی د دوو نه زیات جنکې وي نو هغوی لدی د میراث په دریو کې دوی سي ورکړي شي او که صرف یو جنې وارث وا نو نیم میراث دغه دی. که د مړي اولاد وو نو مور او پلار هر یو لا د میراث شپږم حصہ ورکول پکار دي. او کو اولاد نه وو او مور او پلار وارثان وو نو مور لدی دریم حصہ ورکړي شي او که د مړي خور رور هم وو نو مور به بیا د شپږم حصے حقدار وي. دا ټول حصے به هغه وخت وشل کیږي کله چې مړي وصیت کړی وي هغه پوره کړی شي او په مړي چې څه قرضوي هغه ورکړي شي. تاسو نه پوهیږئ چې تاسو په مور او پلار او تاسو په اولاد کې څوک د نفع په لحاظ سره تاسو ته زیات نږدې دی. دا حصے الله مقرر کړی دي او الله یقینا د ټولو حقیقتونو نه خبر دی او په هر مصلحت پوهه دی. او تاسو خزو چې سپری خو دی وی داغه نیمه با تاسو ته ملاویږي ولی هلا کوهوی به اولاد وی او کوئی داغوی اولاد وو نو بیا د میراث سلورم حصہ تاسو ده. دا هلا چې اول داغوی وصیت پوره کړی شي او کم قرض چې پاغوی باندې پاتې وي هغه ورکړي شي او خزي تاسو د میراث په مال کې د سلورمې حصے حقدار دي. که تاسو به اولاد وای او کو اولاد مو نو بیا با داغوی اتمه حصہ وي. دا هلا چې اول تاسو وصیت پوره کړی شي او کم قرض چې پتا سو پاتې وي هغه ورکړي شي او کو هغه سړی یا خزا چې میراث به تقسیمیږي به اولاد هم وي او مور او پلار هم ژوند نه وي خو یو رور یا یو خوري وي نو رور او خور هر یو تبا شپږم حصہ ملاويږي او کو رور او خور د یو نه زیات وو نو بیا با د ټول میراث په درېم حصہ کې ټول شریک وي. دا حالا چې اول تری وصیت پوره کړی شي او کم قرض چې په مړی پاتې وي هغه تری ورکړي شي په دې شرط چې هغه نقصان ورکون کې نه وي. دا حکم د الله د طرف نه دی او الله په هر څه پوهه دی او نرم خوی دی.
دا د الله مقرر کړی شوی حدونه دي څوک چې د الله او دغه د رسول حکم اومني هغه به الله داسې باغونو ته داخل کړي چې لاندې بتري نهرونه بهيږي او په دغه باغونو کې به همیشه اوسيږي او دا لویه کامیابی ده او څوک چې د الله او دغه د رسول حکم اونمني او دغه د مقرر کړی شوی حدونه نه واوري هغه به الله ورته اچوي چې په هغه کې به همیشه اوسي او دغه د پاره رسوا کون کی سزا ده ستاسو د زنانو نه چې څوک بدکاری وکړي په هغه باندې د خپلو کسانو نه سلور تنه گواهان پیش کړي کو سلور تنو په گواهی وکړه نو هغه تر هغه پورې په خپل کورونو کې بندي کړي چې مرګ ورل راشي یا ورلا الله سبحانه لار وباسي او پتا سو کې کو څوک دوه تنه د بدکاری وکړي نو دوه لا تکلیف ور کړي بیا کو هغه توبه وباسي او خپل ځانونه صحیح کړي نو پرېګ دی ځکه چې الله ډېر توبه قبلونکې او رحم کوونکې او په دې ځان په کړی چې په الله باندې د هغه کسانو د توبې قبلولو حق دی چې دا ناپوهۍ په وجه ثبت کار وکړي او دا غین ورستو زر توبه وباسي په داسې خلکو باندې الله د خپل مهرباني نظر کوي او الله د ټولو خبرونه خبر دی او حکیم او پوه دی خو توبه د هغه خلکو د پاره نه ده چې په مخه بد کارونه کوي ان تر دې پوري چې کله په هغه کې د چا د مرګ وخت راشي نو په هغه وخت کې وایي چې اوس می توبه ده او دغه شان توبه د هغه چا د پاره هم نه ده چې د مرګ وخت پوري کافران پاتې شي د داسې خلکو د پاره خو مونږه دردناک سزا تیار ساتلې ده اے هغه خلکو چې ایمان مو راوړې دي ستاسو د پاره دا حلال نه دي چې په زور زبردستی ځان د خزو وارثان جوړ کړي او نه دا حلال دي چې هغه د دې غرض د پاره تنګ کړي چې د خپل هغه مہر سه حصہ تیرا او شو کوي کم چې تاسو هغه لور کړی دي هو کچره هغه سرګنده بدکاری شروع کړه نو بیا تاسو ته داغوی د تنګولو حق حاصل دی داغوی سره په خطر کې ژوند تیروي کچري هغه تاسو خوخي نوي نو کې دي شي چې یو څه تاسو خوخ نوي هو الله به باغی کې تاسو د پاره ډېر فائدې کې خودلې وي او کچري تاسو د یوې خزي په ځای د بل خزي دراوستلو اراده وکړه نو کو هغه تاسو ډېر مالونه ورکړي وي خو هیڅ تری واپس ما اخلي آیا تاسو به دغه مال پاغه پوری الزام لګولو او پخکاره ظلم کول سره واپس اخلي او اخیر تاسو بتري دغه مال اخلي څنګه هر کله چې تاسو د یو بل نه مزه اغستل دي او هغه تاسو نه کلک واده اغستل دي او د کوم زنانو سره چې تاسو پلارانو نکاح کړی وي دا غوي سره هرگز نکاح مکوي خو مخکینی چې څه شوی دي هغه شوی دي په حقیقت کې دا د بهایي یو کار دی ناخوخه کار دی او بدلار ده پتا سو باندې حرامي کړی شوی دي تاسو مایندي لونه خويندي د پلار خويندي د مور خويندي وريره فرزه او تاسو هغه مایندي چې تاسو لای ته درکړي وي او تاسو د تی شریک خويندي او تاسو د خزو مایندي او تاسو د خزو هغه لونه چې تاسو په غېګو کې لوی شوی وي او د هغه خزو لونه چې تاسو ورسره کورواله شوی وي او کنه چری صرف نکاح شوی وي او کورواله مو ورسره نوي شوی نو که هغه پریک دی او دا غوی د لونو سره نکاح وکړي نو بیا هیڅ ګناه نشته او تاسو د خپل حقيقي زامنو خزي او دا هم پتا سو باندې حرام کړی شوی دي چې په یو وخت کې دوه خويندې د یو سړي په نکاح کې یو ځای کړي خو مخکینی چې څه شوی دي هغه شوی دي بهشکه الله بخون کې مهربان دی او هغه زنانه هم پتا سو حرامي دي چې د بل په نکاح کې وي البته هغه خزي حرامي نه دي چې په جنگ کې ستاسو لاس لراشي دا د الله قانون دی او د دې پابندي پتا سو باندې لازم کړی شوی ده د دینه سیوا چې څومره خزي دي دا غوي حاصلول د خپل مالونو یعنی مہرونو په ذریعہ ستاسو د پاره حلال کړی شوی دي خو په دې شرط چې هغه د نکاح په قله کې محفوظي وساتي نه دا چې به نکاح پر تشخپل شهوتونه پوره کوي بیا چې تاسو دا غوینه د کوروالی مزه واخلئ نو په بدله کې ورلا خپل مہرونه د فرض په حیثیت سره ورکړئ البته که دا مہر مقرول نو رستو ستاسو په منځ کې په خپل رضا سره څه خبري وشي په هغه کې هیڅ ګناه نشته الله د هر څه نه خبر دی او په هر څه پوهه دی او پتا سو کې چې د چا دومره وس نکېږي چې دا خاندانی مسلمانانو خزو سره نکاح وکړي نو هغه له پکار دی چې تاسو په قبضه کې کم وینځي وي دا غوینه د مؤمنانو وینځو سره نکاح وکړي الله تاسو د ایمانونو حال خمالوم دی تاسو ټول د یوې ډلې خلک یې نو په دې وجہ داغوی د سرپرستانو په اجازه داغوی سره نکاح وکړي او په خه طریقه د دستور مطابق هغوی ته خپل مہرونه ورکړي د پاره د دې چې هغوی د نکاح په قله کې محفوظ پاتې شي د شهوت پوره کولو د پاره ازادي ونګرځي او نه پټ پنا آشنایانه وکړي
بیا هر کله چې هغه د نکاح په خله کې محفوظ کړي شي او داغوی نه رستو سبدکاری وکړي نو پاغوی باندې داغه سزا په نسبت نیمه سزا ده کوم چې د خاندانی خزو د پاره مقرر ده دا اسانتیا پتا سو کې د هغه چا د پاره پیدا کړی شوی ده د چا سره چې د واده د نه کولو په وجه د تقوا د حد ماته دلو یروي لیکن که تاسو صبر وکړئ نو دا تاسو د پاره بهتره ده الله بخون کې مهربان دی الله غواړي چې تاسو ته هغه طریقې وخی او په هغه طریقو مو روان کړي چې په هغه باندې با تاسو نه وړاندې تیر شوی صالحان خلق تل هغه د خپل رحمت سره تاسو ته درجو کولو اراده لري او الله خپوه هم دی او حکمت والا هم دی الله خو پتا سو باندې د رحمت سره رجوع کول غواړي خو څوک چې په خپل خواهشاتو پسې سي هغه دا غواړي چې تاسو د صحیح لارې نه بچ ډېر لري لاړ شئ الله پتا سو باندې پابندي سپکول غواړي ځکه چې انسان کمزورې پیدا کړی شوی دی اے هغه خلکو چې ایمان مو راوړی دی په خپل مینس کې د یو بل مالونه په باطلو طریقو سره مخوري اغستل خرڅول په خپل کې پر رضامندۍ سره پکار دي او خپل ځانونه موجنئ یقین وکړئ چې الله پتا سو باندې ډېر مهربان دی څوک چې په ظلم او زیاتی سره داسې کارونه کوي هغه به مونږه ضرور ورته ورسوو او دا کار الله ته هیڅ ګران نه دی که تاسو د هغه لوی ګناونو نه ځان اوساتو د کومونه چې تاسو منکړی کېږئ نو تاسو واړو ګناهونه به مونږه تاسو د حساب نه لري کړو او تاسو به د عزت ځای ته داخل کړو او الله چې پتا سو کې یو تنلا د بل په مقابله کې څه زیات ور کړی دي تاسو داغه ارمان مکوئ نارینو چې څه عمل کړی دی داغه مطابق داغوی حصہ ده او زنانو چې څه عمل کړی دی داغه مطابق داغوی حصہ ده او د الله نه داغه د فضل دعاګانې غواړي بشکا چې الله د هر څه علم لري او کم میراث چې مور او پلار او رشتہ داران پریک دي موږ داغه حقداران مقرر کړی دي پاتې شو هغه خلک چې تاسو ورسره لوزونه وادي وي نو داغوی حصہ هغوی لور کړی یقینا چې الله په هر څه باندې نگران دی نارینه په زنانو باندې حاکمان دي په سبب د دې چې الله پاوی کې یو له په بل باندې فضیلت ورکړي دي او په سبب د دې چې نارینه خپل مال لګوي نو کوم خزي چې نیکانی صالحانی دي هغوی حکم منون کی وي او د نارینه په غایب والی کې د الله د حفاظت او نگرانی سره دا غوی د حقونو حفاظت کوي او د کوم خزو د نافرمانی کولو نه چې تاسو یریدای نو په نصیحت سره خپوه کړئ د خوب بستر تری جدا کړئ او وی وهای بیا کو هغه تاسو خبري ته غاړه کې خدا نو خامخه هغه باندې د ظلم کولو بهانه ملټوي یقین لرئ چې پاس الله موجود دی چې ډېر اوچت او لوی دی او کچری تاسو سره دا یاروا چې د خځې خاوند تعلقات به خراب شي نو یو فیصله کونکي د سړي د خپلوانو نه او بل د خځې د خپلوانو نه مقرر کړي نو که هغه دوانو روغه غختله نو الله به داوی په منځ کې د روغ سلار راو باسي الله ته هر څه معلوم دی او د هر څه نه خبر دی او تاسو ټول د الله بندگی کوئ دا غسرہ څوک مشري کوئ د مور او پلار سره خسلوک کوئ د خپلوانو یتیمانانو او مسکینانو سره خسلوک ساتئ د رشتہ دار گاونډي سره د غیر رشتہ دار گاونډي سره د څنګه د ملګری سره او د مسافر سره او د هاغه وینځو غلامانو سره چې تاسو په قبضه کې وي خسلوک کوئ او یقین وکړئ چې الله هیڅ یو داسې سړی نه خوښوي چې هغه په خپل خیال ګمان کې مغرور وي او په خپل لوی باندې فخر کوي او داسې خلک هم د الله خوښ نه دي چې شومتیا کوي او نور خلکو ته هم د شومتیا سبق ورکوي او الله چې ورلا د خپل فضل نه سور کړی دي هغه پټوي د داسې نعمت ناشکر خلکو د پاره مونږه ذلیل کون کې عذاب تیار کړی دی او هغه خلک هم د الله خوښ نه دي چې خپل مالونه خلکو ته د خودنی د پاره خرج کوي او په حقیقت کې نه په الله باندې ایمان لري او نه په ورځ د آخرت باندې رښتیا خبره ده چې شیطان د چا ملګری شو نو هغه ته ډیر خراب ملګری میلاو شو اخر په دې خلکو باندې څه آفت راتلو کو په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان راوړې وي او سچ ورلا الله ورکړي دي داغه نه خرج کوله کو دوی داسې کوله نو د الله نه د دوی د نیکي حال پټ نه پاتې کېدو بهشکه الله پچا باندې د زری هم ظلم نه کوي کو څوک یونی کی وکړي نو الله هغه دوچند کی او بیا د خپل طرف نه ورلا زیات اجر ورکوي نو سوچ وکړه چې په هغه وخت کې با دوی سکوي کله چې مونږ د هر امت نه یو گواه راولو او په دې خلکو باندې تا یعنی اے محمد صلی الله علیه وسلم گواه کړو په هغه وخت کې با هغه ټول خلک چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم خبره اونې منله او داغه نافرمانی کوله
دا ارزو وکړي چې افسوس دا ځمکه اوښلېدلې او هغه ټول پکې ورځي شو هلته به دوی خپل یو خبره د الله نه پټه نکړي شي اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي کله چې تاسو د نشې په حالت کې نو منځ لنځدې مورځي منځ هغه وخت کول پکار دي چې تاسو سوای چې په هغه پوهیږئ دغه شان د جنابت په حالت کې هم منزله تر هغه نږدې مورځي تر سوچ مو غسل نوي کړي او کو پلار تیرې دی او په جماعت تیر شوي نو بیا خیر دی او کو تاسو مریضان یې یا په سفر یې یا په تاسو کې څوک د او دسمات نه واپس راشي یا تاسو خزوله ګوتی وروړي او ابو بیان مومي نو د پاکي خاورینا کار واخلئ او داغینا په خپل مخونو او لاسونو باندې مسا وکړئ بشکا الله د نرمۍ نه کار اغستونکو او بخونکو دی ته هغه خلک هم اولیدل چې د کتاب د علم نه صحیح صبر کړی شوی دا هغه په خپل د گمراهۍ خریدار جوړ شوی دی او دا غواړي چې تاسو هم بیلاری شئ الله ستاسو دشمنان ډیر خپېجنی او ستاسو د مرستي او مددګارۍ لپاره الله کافی دی کم خلک چې د يهودیت په لار روان شوی دي په هغه کې څه خلک دي چې الفاظ د خپل ځایونو نه بدلوي او په حق دین کې د خلل اچولو لپاره خپل جبي تاو راتاو کړی او وای سمینا واسینا او اسما غیر مسمعين او راعنا حالکه که هغه داسې ویلې چې سمینا واتوانا اسما او انذرنا نو دا د هغه لپاره بهتره وا او زیاته صحیح طریقه وا خو په هغه باندې د خپل باطل پرستۍ په وجا د الله لعنت شوی دی ځکه هغه کم ایمان راوړي اے هغه خلکو چې کتاب درکړی شوی وو اوس چې کم کتاب مونږ نازل کړی دی دا اومنه دا د هغه کتاب تایید او تصدیق کوي کم چې تاسو سره د اول نه موجود وو په دې باندې ایمان راوړی مخکې د دینه چې مونږ مخونه په بل ګونه کړو او شا طرف ته واړو یا په هغه باندې هغه شان لعنت کړو لکه څنګه چې په سبت والو باندې مونږه کړی وو او یاد لرئ چې د الله حکم خامخا جاری کیږي بشکا الله خو بس یو شرک نه معاف کوي د دې نه سیوا نور چې څومره ګناهونه دي هغه چې د چا د پاره خوښشي نو معاف کوي او د الله سره چې چا څوک شریک کړل نو هغه ډیر لوی دروغ جوړ کړل او ډیره سخت د ګناه خبره وکړه ته هغه خلک هم ولیدل چې د خپل ځان د پاکوالي غټه داوا کوي حالکه پاکواله خو چې الله چاته وغاړي هغه ته ور کوي او دا دوی ته چې پاکواله نه ملاويږي نو په حقیقت کې په دوی باندې د ذره هم ظلم هم نه کیږي او خو ګوره دوی په الله باندې هم د دروغ تړلو نه منع کیږي او د دې دا ښکارا ګناګار کېدو لپاره بس دا یو ګناه کافی دی آیا تا هغه خلک اونلیدل چې د کتاب د علم نه ورته صحیح څور کړی شوی دا او حال دا دی چې جب او طاغوت منی او د کافرانو په حق لوي چې د مؤمنانو نه خو دوی زیات په صحیح لار دي هم دغه خلک دي چې په هغه باندې الله لعنت کړي دي او پچا چې الله لعنت وکړي نو تبا داغه هیڅوک مددگار اونمومه آیا په حکومت کې د دوی سو حصہ شته کدا سی وی نو دوی با نور خلکو ته یو ماته پیسې هم نه ورکړي یا بیا دوی د خلکو سره په دی وجه حسد کوي چې الله په هغه باندې خپل فضل ولی کړي دي کدا خبره وی نو د دینه د هم خبر شي چې مونږ خو د ابراهیم علی السلام اولاد ته کتاب او حکمت ورکړو او لوی سلطنت مو ورل ورکړو خدا غوینا څه خلکو ایمان راوړو او څه خلکو تری مخ واړو او د مخ اړونکو د پاره خو بس د دوزخ لمبه کافی دي کوم خلکو چې زمونږ د آیاتونو منلو نه انکار کړي دي یقین لرئ چې هغوی با مونږ ورته ورځو او هر کله چې د هغوی د بدن سرمنی خوري نشي نو مونږ به ورته د هغه په ځای نوري سرمنی پیدا کړو د پاره د دې چې د عذاب مزه وسکي الله لوی قدرت لري او د خپل فیصلو په حکمت خپوهيږي او کوم خلکو چې زمونږ آیاتونه اومنل او نیک عملونه وکړل هغوی به مونږ داسې باغونو ته داخل کړو چې لاندې بتري ولې بهيږي هلته به همیشه اوسيږي او پاکي بیبيانی به ورته ملاو شي او مونږ به په درنو سورو کې ساتو اے مسلمانانو الله تاسو ته حکم کوي چې امانتونه د امانت خاوندانو ته حواله کړئ او کله چې د خلکو په منځ کې فیصله کوي نو په انصاف سره کوي الله تاسو ته ډېر ښه نصيحت کوي او دا یقیني ده چې الله هر څه اوري او هر څه ویني اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي حکم منئ د الله او حکم منئ د رسول او دا هغه خلکو حکم منئ چې څوک په تاسو کې حاکمان وي بیا که تاسو په منځ کې پس خبره جګړه راشي نو هغه الله او رسول ته وړي که تاسو واقعي په الله او په ورځ د آخرت ایمان لرئ هم دا صحیح طریقه ده او د انجام په اعتبار سره هم بهتره ده اے نبی صلی الله علیه وسلم تا اونلیدل هغه خلک چې داوا دا کوي چې مونږه ایمان راوړی دي په هغه کتاب باندې چې پتا نازل کړی شوی دی
او په هغه کتابونو باندې چې ستانه مخکې نازل شوي وو خو غواړي دا چې خپل معاملې د فیصله کولو لپاره طاغوت ته وړاندې کوي حالکه هغوی ته دا حکم شوی وو چې د طاغوت سره کفر وکړي شیطان دا غواړي چې دوی د نیغې لارې نه ډېر لري بوزي او هر کله چې ورته ویل شي چې هغه سید لراشي چې الله نازل کړي دی او رسول لراشي نو تو ویني چې دا منافقان ستا طرف ته دراتلونه ځان بچ کوي بیا هغه وخت څه حال وی کله چې د دوی د خپل لاسونو مصیبت په دوی راشي هغه وخت دوی تعالی راضي او قسمونه خوري او وایي چې په الله مو دي قسم وي مونږه خو صرف خېګړه غوښتله او دامونیتو چې د دوانو ډلو په منځ کې په څه طریقه موافقت پیدا شي سوچ د دوی په زړونو کې دي هغه الله ته معلوم دي ته د دوی مخې له مورځه دوی په هکوا او داسې نصیحت ورته کوا چې زړونو ته کوشي دوی ته وایا مونږ چې هر یو رسول را لېګلې دي نو د دې لپاره مو را لېګلې دي چې د الله په حکم سره دغه اطاعت وکړي شي کو دوی داسې کار کړي وي چې کم وخت په ځانونو باندې زیاتې کړي وو او تعالی راغلي وي او د الله نه معافي غوښتلې وي او رسول هم د دوی لپاره د معافی درخواست کړي وي نو یقینا چې الله به بخونکې او رحم کوونکې مونتلې وو نه اے محمد صلی الله علیه وسلم ستا پر رب می دی قسم وی چې دوی تر هغه هډو مؤمنان کې دی نشي تر سوچ دوی په خپل اختلافاتو کې تا فیصله کوونکې اونمني او بیا چې تاسو فیصله وکړي په هغه باندې په خپل ځلونو کې ستنګیرانه ولي بلکې پوره اومني کومنګ دوی ته حکم کړي وي چې خپل ځانونه قتل کړي یا د خپل کورونو نه بهر اوځي نو په دوی کې با ډېرو کم خلکو په دې عمل کړي وو حالکه دوی ته چې کم نصیحت کیږي کو دوی پاغه عمل کوله نو دا به د دوی لپاره زیات د بهتري او زیات د مضبوطیا سبب وي او چې داسي کوله نو مونږ به ورلا د خپل طرف نه ډېر اجر ورکوله او نه غلار به مو ورته خودله څوک چې د الله او د رسول حکمونه مني هغه به د هغه خلکو سره وي چې الله پاغوي نعمتونه ورولې دي یعنی پیغمبران صدیقان شهیدان او صالحان څنګه خدي د عملګری چې د چا نصیب شي دا هغه حقيقي فضل دی چې د الله د طرف نه ملاويږي او د حقیقت په جندلو د پاره بس د الله علم کافی دی اے هغه خلکو چې ایمان مراوړي دي د مقابله د پاره هر وخت تیار وسه بیا موقع ته ګورئ کو جدا جدا د ډلو په شکل کې وځي او کو په جمع وځي او پتاسو کې یو نیم تن داسې هم شته چې د جنگ نه ځان بچ کوي کو پتاسو سو مصیبت راشي نو وایي چې الله په ما ډېر فضل وکړو چې زه د دې خلکو سره الله نه او کو د الله د طرف نه پتاسو فضل وشي نو وایي او داسې وایي لکه چې تاسو او داغه په منځ کې د دوستۍ سره تعلق هډو وونه چې افسوس که زه هم د دوی سره وې نو ډېر کار بشوي وو داسې خلک دي خبر شي چې د الله بلار کې هغه خلکو له جنگیدل پکار دي چې هغه د آخرت د ژوند لپاره د دنیا ژوند خرڅوي بیا چې څوک د الله بلار کې جنگ وکړي نو کو شهید شي یا کو غالب شي نو هغه لبا مونږ ضرور اجر ورکوو اخر څه وجدا چې تاسو د الله بلار کې د هغه بیوس نارینو زنانو او وړو ماشومانو د پاره نه جنگيږي چې دا غوي د کمزورۍ په وجا په غوي ظلم کیږي او فریاد کوي چې اے ربا مونږ د دې کلینه وباسه چې خلک ظالمان دي او د خپل طرف نه زمونږه څوک ملګری او مددگار پیدا کړي کم خلک چې د ایمان په لار روان دي هغه د الله په لار کې جنگ کوي او کم خلک چې د کفر په لار روان دي هغه د طاغوت په لار کې جنگ کوي نو د شیطان د ملګرو سره او جنگيږي او یقین لرئ چې د شیطان د دوکې چلونه په حقیقت کې ډېر کمزوري دي تا هغه خلک هم اولیدل چې هغه ته ویل شوی وو چې خپل لاسونه منع کړي د جنگ کولونه او منځ قائموي او زکات ورکوي اوس چې ورته د جنگ کولو حکم وکړي شو نو پاوی کې د یوې ډلې دا حال دی چې د خلکو نه داسې یریږي لکه څنګه چې د الله نه یریدل پکار دي یا سه لګ د دین هم زیات او وایي چې اے ربا دا په موږ باندې دی د جنگ حکم ولیکو ولی د لګ نور مهلت موږ لرانه کړو دوی ته وایا چې د دنیا د ژوند سامان لګ دی او اخرت د یو پرهیزګار سړي د پاره زیات بهتر دی او پتا صبح د یوې ذره هم ظلم هم نکېږي پاتې شو مرګ نو په هر ځای کې چې تاسو یې هغه به په هر حال کې حالت تاسو ته دررسي اگر که تاسو هر څومره په مضبوطو قلاګانو کې یې کو دوی ته څه فائدہ ور ورسي نو وایي چې دا فائدہ د الله د طرف نه ده او که څه نقصان ور ورسي نو وایي چې دا نقصان ستاده وجه نه دی ورته وایا چې هر څه د الله د طرف نه دی اخر په دې خلکو څه شوي دي چې په هیڅ خبره نه پوهیږي اے انسانا تا ته چې څه خېګړه دررسي هغه د الله په مهرباني سره دررسي او څه مصیبت چې پتا راځي هغه ستاسو د خپل عمل وجدا اے محمد صلی الله علیه وسلم مونږه ته د ټولو خلکو د پاره د رسول په حیثیت سره لېګلې
او په دې باندې د الله گواہی کافی ده چاچی د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړو هغه په اصل کې د الله اطاعت وکړو او چاچی مخواړو نو تخمون په دوی باندې د نگران په حیثیت نه لګلې دوی په خله باندې وایي چې مونږ فرمان منون کیو خو کله چې ستاد خانه بهر اوزي نو په دوی کې یو ډله د شپې راجم کیږي او ستاد خبرو خلاف مشورې کوي الله د دوی د ټولي د وق خبرې لیکي ته د دې پروا مکوه او په الله باور لره هم هغه د باور لپاره کافی دی آیا دا خلک په قران باندې غور نه کوي کدا د الله نه بغیر د بلچا د طرف نه وي نو دوی با په دې کې ډېر اختلافات مندلې وي دا خلک چې په هر ځای کې د اطمینان یا د یری خبر واوري نو هغه خوروي حالکه که دوی دغه خبر رسول ته او د خپل ډلې ذمہوار کسانو ته ورسوي نو دغه خبر با په دوی کې د داسې قابلانو کسانو په علم کې راشي چې هغوی با د دغه نه صحیح مطلب راوباسي کو پتا سو باندې د الله مهرباني او رحمت نه وي نو ستاسو کمزوریانی داسي وي چې د یو څو کسانو نه بغیر نور ټول با په شیطان پسې روان شوي وي نو اے محمد صلی الله علیه وسلم ته د الله په لار کې جنگ کوا ته د خپل ځان نه بغیر د بل چا د پاره ذمہوار نه البته مؤمنان د جنگ د پاره تیز کړه لری نه دا چې الله د کافرانو زور مات کړي د الله زور د ټولو نه زیات زبردست دی او د هغه سزا د ټولو نه زیاته سخت ده څوک چې د نیکۍ سفارش کوي هغه تبا داغه نه سملاويږي او څوک چې د بدۍ سفارش کوي هغه تبا داغه نه سملاويږي او الله په هر څه باندې نظر لرونکي دی او کله چې تاسو ته څوک په عزت سره سلام وکړي نو تاسو ورته داغه نه هم په خطر طریقه جواب ورکړئ یا کم نه کم داغه پشان الله د هر څه حساب اغستونکي دی الله هغه دی چې داغه نه بغیر بل خدای نشته هغه به تاسو ټول د هغه قیامت پر ورځ راجمع کړي چې داغه پراتلو کې هیڅ شک نشته او د الله د خبرې نه زیاته رښتینی خبره د بل چا کې دي شي نو دا پتا سو باندې څه شوی دي چې دا منافقانو په باره کې ستاسو په مینس کې دوه رائے دي حالکه کم بد کارونه چې هغه کړی دي داغه په وجه الله هغه واپس ګرځولې دي آیا تاسو دا غواړئ چې الله چاته نه غلاره نه د خودلی هغه ته تاسو نه غلاره وخه حالکه الله چې څوک بیلاری کړی دي داوی د پاره تسلار نشي مندلې هغوی خو دا غواړي لکه څنګه چې هغوی په خپل کافران دي دغه سي تاسو هم کافران شئ او تاسو او هغوی ټول یو برابر شئ په دې وجہ په هغوی کې هیڅوک ځان له دوستان ما جوړوي تر سوچي هغوی د الله په لار کې هجرت اونکړي او کو هغوی د هجرت نه منشول نو چې په کم ځای کې بیا مومای هلته 19 او وی وجنای او دا هغوی نه هیڅوک ځان له دوست او مددگار ما جوړوي البته هغه منافقان په دې حکم کې ناراضي چې هغوی د یو داسې قوم سره یو ځای شوی دي چې دا هغوی سره ستاسو معاهده وي دغه شان هغه منافقان هم په دې حکم کې ناراضي چې ستاسو خال راشي او زړونه د جنگ نه ماړي شوی وي نه ستاسو سره جنگ کول غواړي او نه د خپل قوم سره که الله غوښتله نو دوی به پتا سو باندې مسلط کړي وي او دوی به در سره هم جنگونه کول نو که دوی تاسو نه څنګه کړی او د جنگ نه منشي او تاسو ته د صلح د لپاره لاسونه راوګد کړی نو بیا الله تاسو لا په هغه باندې د حمله کول سو حق نه دی درکړي یو بل قسم منافقان به درته داسې میلاو شي چې هغه دا غواړي چې تاسو نه هم په امن کې پاتې شي او د خپل قوم نه هم په امن کې پاتې شي خو چې کله ورته د فساد موقع میلاويږي نو په هغه کې وردانګي داسې خلک کو تاسو د مقابله نه من نشو او تاسو ته صلح دروړاندې نکړه او خپل لاسونه بند نکړل نو چې په کم ځای کې درته میلاوي شي هلته 19 او وی وجنای په هغه باندې د لاس چتولو د پاره مونږ تاسو له واضح دلیل درکړی دی د مؤمن دا کار نه دی چې بل مؤمن قتل کړي سوا د دینه چې په خطا کې تری وشي او څوک چې یو مؤمن په خطا سره قتل کړي نو داغه کفاره دا چې یو مؤمن دی د غلامۍ نه آزاد کړي او د مړي وارثانو لدی د ویني تاوان ورکړي لیکن که د مړي وارثان د ویني قیمت معاف کړي نو بیا دی نه ورکړي او کچري دغه مسلمان مړي د یو داسې قوم نه وو چې دا غوي سره ستاسو دښمنی و نو داغه کفاره یو غلام آزادول دی او کچري هغه د یو داسې غیر مسلمه قوم سره وو چې ستاسو ورسره معاهده و نو داغه وارثانو لبا د ویني قیمت ورکول وی او یو مؤمن غلام به آزادول وی او کچا غلام پیدا نکړو نو هغه د مسلسل 2 میاشتې روزي ونیسي دا په دې ګناه باندې الله ته د توبې استلو طریقه ده او الله په هده او حکمت والا دی او پاتې شو هغه سره چې یو مؤمن په قصد قتل کړي نو داغه جزاء دوزخ دی چې همیشه به پکې وسیږي په هغه باندې د الله غضب او د الله لعنت دی او الله داغه لپاره سخت عذاب تیار کړی دی اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي
کله چې تاسو د الله په لار کې د جهاد لپاره اوځئ نو په دوست دشمن کې تمیز کوئ او څوک چې په تاسو اول سلام واچوي نو هغه ته فوراً دا موایي چې ته مؤمن نه یې. که تاسو د دنیا فائدہ غواړئ نو د الله سره تاسو د لپاره د غنیمت ډېر مالونه دي. د دې نه مخکې خو اخر تاسو هم په دغه حالت کې وای بیا الله په تاسو باندې احسان وکړو نو په دې وجہ اوس خط تحقیق کوئ. بشکا سچ تاسو کوئ الله دا غینه خبردار دی. په مسلمانانو کې هغه خلک چې به د عذر نه په کول کې ناس دي او هغه خلک چې د الله په لار کې په سر او مال سره jihad کوي دوه یو شان ندي. الله په سر او مال باندې jihad کوونکو خلکو لا د ناس خلکو په نسبت لوی درجه ورکړي دا اگرچه هر یو د پاره الله د نیکی وعده کړی دا خو د الله سره د مجاهدونو د خدمتونو بدله د ناس خلکو نه ډیره زیاته ده. د هغوی د پاره د الله د طرف نه لوی درجه دي بخانه ده او رحمت ده او الله ډیر معاف کونکي او رحم کونکي دي. کوم خلکو چې په خپل نفسونو باندې ظلم کولو د هغوی روحونه چې کله فرښتو قبض کړل نو تاسو ترې وکړو چې دا تاسو په سهال کې اختوي. هغوی جواب ورکړو چې مونږه پزمکه کې کمزوري او مجبور وو. فرښتو ورته وویل ولی د الله زمکه فراخ نه و چې تاسو پکې هجرت کړې وې. دا هغه خلک دي چې دوزخي ځای دي او هغه ډیر بد ځای دي د ورتلو د پاره. او کم نارینا زنانا او ماشومان چې پر اختیار سره بیوس دي او د وتلو د پاره سلار او ذریعہ نمومي نږدې ده چې الله هغوی معاف کړي. الله ډیر معاف کونکي او بخونکي دی. څوک چې د الله په لار کې هجرت وکړي هغه په پزمکه کې د پناه غستلو د پاره ډیر ځای او د استوګنې د پاره فراخ ځای بیا مومي. او څوک چې د خپل کور نه د الله او رسول طرف ته د هجرت د پاره وزي او هم په دغه لار کې ورله مرګ راشي نو داغه اجر د الله په ذمہ واجب شو. الله ډیر بخونکي او مهربان دی. او کله چې تاسو په سفر روان شئ نو هیڅ ګناه نه ده چې په منځ کې اختصار لنډواله وکړئ خصوصا چې کله تاسو سره دا فکر وي چې کافران به مو تنګوي ځکه چې کافران ښکار تاسو دشمنه ته تیار ولاړ دي. او اے نبی صلی الله علیه وسلم هر کله چې ته د مسلمانانو په منځ کې موجود یې او د جنگ په حالت کې هغه له د منځ ورکولو د پاره ودرېږي نو پکار دی چې په هغه کې یو ډله ستا سره ودرېږي او خپل وسلې د ځان سره واخلي نو بیا چې کله سجده وکړي نو شاته دلار شي او بل ډله چې لا منځ نه دی کړي هغه دی راشي او ستا سره دی منځ وکړي هغه هم بیدار وسی او د ځان سره د خپل وسلې واخلي ځکه چې کافران په دې انتظار کې دي چې تاسو د خپل وسلو او د خپل سامانونو نه لکشن غافل شئ نو چې په یو ځل در باندې حمله وکړي. البته که د باران د وجنه تاسو ته تکلیف وي یا ناروغ یې نو په وسله کې خودو کې ګناه نشته خو بیا هم بیدار اوسئ. یقین لرئ چې الله د کافرانو لپاره سپکون کې عذاب تیار کړی دی. بیا چې کله منځ ادا کړئ نو په ولاړه پناستا پملاستا او په هر حال کې الله یادوي او کله چې اطمینان درته نصیب شي نو پوره منځ کوئ. منځ په حقیقت کې داسې فرض دی چې د وخت پابندۍ سره په مؤمنانو باندې لازم کړی شوی دی. په دې ډله پسې ولګئ کمزوري مخکاره کوئ. که تاسو ته تکلیف رسی نو تاسو په شان هغوی ته هم تکلیف رسی او تاسو د الله نه د هغه څه امید لرئ چې د هغه امید د هغوی نشته. الله په هر څه پوهه دی او د حکمت خاوند دی. اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږ دا کتاب تاسو ته حق سره نازل کړی دی د پاره د دې چې الله تاسو کوم نیغه لار خو دلی دا داغه مطابق ته په خلکو کې فیصله وکړي. ته د خیانتګرو سره په جګړه کې طرفدار م جوړېګا او د الله نه معافي وغواړه هغه ډېر بخونکي او رحم کوونکی دی. څوک چې د خپل ځانونو سره خیانت کوي ته داغه حمایت مکوه. د الله داسې سړی خوښ نه دی چې هغه خیانتګر وي او پېښې د ګناوي. دا خلک خپل کارونه د انسانانو نه پټول شي خو د خدای نه نشي پټولې. هغه خو په هغه وخت کې هم د دوی سره وی کله چې دوی پټ پشپو کې داغه د مرزي خلاف مشورې کوي. د دوی په ټولو عملونو باندې الله قدرت لرونکي دی. خدا تاسو خو په دې دنیا کې د مجرمانو د طرف نه جګړه وکړه خو د قیامت په ورځ به د دوی د طرف نه څوک جګړه کوي. اخر هلته به د دوی وکیل څوک وي. که څوک غلط کار وکړي یا په خپل ځان باندې ظلم وکړي او بیا الله ته د معافی درخواست وکړي نو الله به معاف کونکي او رحم کونکي بیا مومي. خو چې څوک بدی وکړي نو داغه دا بدی با داغه د پاره وبال وی. الله د هر څه خبر دی او هغه حکمت والا او پوهه دی. او چا چې خطا کار وکړو یا ګناه وکړه بیا داغه الزام په یو بے ګناه سړي باندې ولګاوه نو هغه د غټو دروغ او ښکارا ګناه پیټه په ځان بار کړو. اے نبی صلی الله علیه وسلم
که د الله فضل پتا باندې نوې او داغه رحمت در سره مل نوې نو پدې کې یوې ډلې فیصله کړې و چې تا تیر باسي. حال داو چې په حقیقت کې هغوی د ځان نه بغیر بل څوک نه تیر باسي او هغوی ته هیڅ نقصان نشو در رسولې. الله پتا باندې کتاب او حکمت نازل کړي دي او تا ته هر هغه څه خودلې دي چې تا ته معلوم نه وو او دغه فضل پتا باندې ډېر لوی دی. د خلکو د غوږ په پټو خبرو کې اکثر څه خیر نه وي. کو څوک پټ شان د صدقې او د خیرات ورکولو چاته سووایي یا د یو نیک کار د پاره یا د خلکو په معاملاتو کې د اصلاح راوستلو د پاره چاته سووایي نو دا بیا ښه خبره ده. او څوک چې د الله د رضا د پاره داسې کوي هغه لبا مونږ ډېر اجر ورکوو. خو چې چا د رسول صلی الله علیه وسلم مخالفت ته ملا تړلې وي او د مؤمنانو د لارې نه په بل لار روان شي او حال داوي چې نیغه لار ورته ښکارا شوی وي نو هغه به مونږ هم هغه طرف ته بوزو کم طرف ته چې هغه په خپل وګرځیدو او هغه به دوزخ ته وګرځو چې ډیر بد زیاده د پاره د قرار. د الله سره خو بس د یو شرک بخنه نشته. د دین علاوه نور هر څه معاف کیدی شي چې هغه معاف کول غواړي. چا چې د الله سره څوک شریک کړ هغه خو د نیغ لارې نه ډیر لري لاړو. هغه د الله په ځای د زنانه بوتانو عبادت کوي. هغه د هغه باغ شیطان عبادت کوي چې الله په لعنت کړی دی. هغه د هغه شیطان خبره مني چې الله ته ویلی وو چې ستاسو بندگانو نه به ضرور یو مقرره حصہ اخلم. زبا هغه بیلاری کوم. زبا پتما امیدونی کې اچوم او زبا ورته حکم کوم او هغه به زما په حکم د زناور غوګونه سیروي او زبا ورته حکم کوم او هغه به زما په حکم د الله په جوړښت کې رد بدل کوي. دا شیطان چې چا د الله په ځای ځان خپل ولی او سرپرست جوړ کړو هغه ښکارا په نقصان کې پریوتو. هغه د دې خلکو سره وعده کوي او دوی لا امیدونه ور کوي او د شیطان ټولي وعده د دوکې نه سوا بل هیڅ نه دي. د دې خلکو ځای دوزخ دی چې دا غینه به د خلاصي هیڅ صورت اونمومي. پاتشو هغه خلک چې ایمان راوړي او نیک عمل وکړي نو هغوی به مونږ داسې باغونو ته داخل کړو چې لاندې بتري ولې بهيږي او هلته به هغوی همیشه اوسيږي. دا د الله رښتینی وعده ده او د الله نه زیاته رښتیا خبره به د چاوي. اخري انجام نستاسو د ارزوګانو سره تړل شوی دی او نه د اهل کتابو د ارزوګانو سره. چا چې بدکار وکړو داغه بدله بمومي او د الله په مقابله کې به د ځان لپاره هیڅوک مرستيال او مددگار بیا نه مومي. او څوک چې نیک عملونه کوي کو هغه سړی وي او کو خزا خو چې ایماندار وي نو دغه خلک به جنت ته داخليږي او د ذریعہ هم حق به نه وهل کیږي. د هغه سړی نه د ژوند بهتره طریقه د چا کې دي شي چې هغه الله تخپل سرخ کته کړو او خپل عمل نیک ساتو او یو مخزه د ابراهیم علی السلام په طریقه روان شو. د هغه ابراهیم علی السلام په طریقه چې الله ځان له دوست کړي وو. په اسمانونو او پزمکه کې چې سدي هغه د الله دی او الله په هر څه باندې احاطه کوونکی دی. خلق ستانه د خزو په معاملې کې فتوا تپوسی ورته وایا چې الله تاسو له داوی په معاملې کې فتوا درکوي او ورسره هغه حکمونه هم دریادوي چې د اولنا تاسو ته په دې کتاب کې اوریدل کیږي. یعنی هغه حکمونه چې د هغه یتیمانو جنکو په حق لدی چې داغوی حقونه تاسو نه ورکوي او نکاح ورسره نه کوي یا د لالچ په وجه ورسره تاسو په خپل نکاح کول غواړئ او هغه حکمونه چې د کمزورو بیوسو ماشومانو په حق لدی. الله تاسو ته حکم کوي چې د یتیمانو سره په انصاف قائم اوسئ او سنی کې چې تاسو کوی هغه به د الله د علم نه پټ نه پاتې کیږي. هر کله چې یوې خزیته د خپل خاوند د بدسلوکۍ یا بے پرواهۍ خطر وي نو هیڅ ګناه نه دی چې خزه خاوند د سو حقونو په کمی زیاتې باندې په خپلو کې صلح وکړي. صلح په هر حال کې بهتره ده. زړونه په لکس زر تنګيږي خو که تاسو احسان وکړئ او د الله نه ویریږئ نو یقین لرئ چې تاسو د دې کار نه به الله نه خبره نوي. د خزو په منځ کې پورا انصاف کول تاسو د وس خبره نه ده. که تاسو غواړئ هم خو کولای نشئ نو د الله د قانون د منشا پوره کولو د پاره دا کافی ده چې یوې خزیته داسي مخ مګرځوي چې بل خزه به اثر ځوړند پرېږدي. که تاسو خپل عمل صحیح وکړو او د الله نه ویریدئ نو الله معاف کونکي رحم کونکي دی. او کچری خزه خاون د یو بلنا جدا شي نو الله با په خپل لوی قدرت سره هر یو د بل د محتاجۍ نه خلاص کړي. د الله سینه ډیره فراخه ده او هغه پوها حکمت والا دی. په اسمانونو او پزمکه کې چې سدي هغه د الله دی. ستاسو نو مخکې چې مونږ چاته کتاب ورکړې وو هغه ته هم مونږ دا حکم کړی وو او اوس تاسو ته هم دا حکم کوو چې د الله نه یره کوئ
او کو تاسو نه منئ نو مې منئ د ځمکې او د اسمانونو د ټولو سيزونو مالک الله دی او هغه بے نیاز دی د هر تعریف مستحق دی او الله مالک دی د هغه ټولو سيزونو چې په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي او د کار سمولو لپاره بس هم هغه کافی دی که هغه وغواړي نو اے خلکو تاسو بل لري کړی او تاسو په زیبا نور خلق راولي او هغه د دې پوره قدرت لري څوک چې یوازې د دنیا د ثواب یعنی بدله طلبګار وي نو هغه لا ځان خبرول پکار دي چې د الله سره د دنیا ثواب بدله هم شته او د آخرت ثواب بدله هم الله هر څه اوري او هر څه خويني اے هغه کسانو چې ایمان مراوړې دي د انصاف جنډا اوچتون کی او د الله د پاره گواہی کون کی جوړ شي اگر که ستاسو انصاف او ستاسو گواہی پخپلا ستاسو د خپل ځان یا ستاسو د مور او پلار او رشدارانو خلاف راځي د مخالفي ډلې کسان کو مالدار وي او کو غریب الله ستاسو نه زیات داغوي خیرخوا دی خو حسینا چې د خپل نفس په خواهشاتو پسې لاړ شي او بے انصافي وکړي او کچري تاسو طرفداري وکړه یا مو د رښتیاونه مخ واړو نو په دې ځان په وکړي چې تاسو څه کوي الله داغه نه خبر دی اے خلکو چې ایمان مراوړې دي ایمان راوړی په الله باندې او داغه پر رسول باندې او په هغه کتاب باندې چې الله په خپل رسول باندې نازل کړی دی او په هغه کتاب باندې چې الله د دین مخکې نازل کړی دی چا چې د الله نه او داغه د فرښتونو او داغه د رسولانو نه او داغه د کتابونو نه او د ورځ د آخرت نه انکار وکړو نو هغه په گمراهۍ کې ډېر لري لاړو او هغه خلک چې ایمان راوړو بیا یې کفر وکړو بیا یې ایمان راوړو بیا یې کفر وکړو بیا په خپل کفر کې وړاندې لاړل نو الله با هرگز هغوی معاف نکړي او نه به ورته چرته نه غلا روخي او کم منافقان چې مؤمنان پریږدي او کافران ځان له دوستان کوي هغوی ته دا زیری واوره چې دا هغوی د لپاره دردناک سزا تیار ده آیا دوی هغوی ته د عزت لټول د لپاره زی حالکه ټول عزتونه خو د الله د لپاره دي الله په دې کتاب کې تاسو ته د مخکینی نه دا حکم کړی دی چې په کم ځای کې تاسو واورئ چې د الله د آیاتونو خلاف د کفر خبرې کیږي او ټوکی ورپوري کیږي نو هلته تر هغه پوری مکه نه تر سوچي هغوی سبله خبره نوي شروع کړي او کو نه چریکې نه نو بیا تاسو هم دا هغوی پشان یای یقین لرئ چې الله ټول منافقانو او کافرانو لرا په دوزخ کې راجم کون کې دي دا منافقان تاسو په معاملې کې انتظار کوي چې اوخبا په کمډه رسملي کچري د الله د طرف نه فتح ستاسو نصیب شي نو دوی برازي او وایبا چې ولی موږ ستاسو سره نو او کچري د کافرانو طرف درون شي نو هغه ته وایي چې ولی موږ ستاسو خلاف په جنگ کولو قادر نو او بیا هم موږ تاسو د مسلمانانو نه بچ کړئ بس الله با ستاسو او د دوی د معاملې فیصله د قیامت پر ورځ کوي او په دې فیصله کې الله د کافرانو د پاره په مسلمانانو باندې د غالب کېدو سلاره هیڅ کله نه د جوړ کړي دا منافقان د الله سره دوکبازي کوي حالکه په حقیقت کې الله دوی په دوکه کې اچولې دي کله چې دوی د مانزه د پاره پاسي نو په ظلمات سره صرف خلکو ته د خودنی د پاره پاسي او الله ډېر کم یادوي د کفر او د ایمان په منځ کې حیران او پریشان دي نه پورا دې طرف ته دي او نه پورا هغه طرف ته الله چې څوک بیلاری کړی وي نو ته داغه د پاره هیڅ لار نشي مونډلې اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي د مؤمنانو په ځای کافران ځان له دوستان ما جوړوي آیا تاسو غواړئ چې الله لا د خپل ځان خلاف ښکارا دلیل ورکړي یقین وکړئ چې منافقان به د دوزخ د ټولو نه لاندې درجه ته ځي او ته به هیڅوک داغوي مددگار بیا ونمومې البته چې څوک پاغوي کې توبه وباسي او د خپل عمل اصلاح وکړي او په الله پوری ځان راټینګ کړي او خپل دین د الله لپاره خالص کړي نو دغه خلک د مؤمنانو سره دي او الله با مؤمنانو لا لوی اجر ضرور ورکوي اخر د الله سکار دی چې خامخا تاسو له سزا درکړي که تاسو شکرګزار بندگان جوړ شئ او د ایمان په لار روان شئ الله ډېر قدردان دی او د هر چا په حال خبردار دی الله دانه په خوي چې سړی په بد وینا جبو خزوي بغیر د هغه چانه چې پر ظلم شوی وي او الله هر څه اوریدونکو او د هر څه نه خبر دی چې ظلم در باندې شوی دی نو اگر چې تا ته د بد وینا کولو حق شته لیکن که ته نیکی وکړې کو پخکاروي او کو پپټا یا کم از کم بدی معاف کړي نو د الله صفت هم داده چې هغه ډیر معاف کونکي دي حالکه په سزا ورکول باندې پوره قدرت لري کم خلک چې د الله او دغه د رسولانو سره کفر کوي او غواړي چې د الله او دغه د رسولانو په منځ کې فرق وکړي او وایي چې څوک بمنو او څوک بنمنو او د کفر او د ایمان په منځ کې د ویلاري جوړولو اراده لري نه هغوی ټول پاخو کافران دي
او دغه کافرانو د پاره مونږه داسې سزا تیار کړی دا چې هغوی با خوار او ذلیل کړی د دې برخلاف چې کم خلق الله او داوی ټول رسولان اومني او داوی په منځ کې فرق نکړي هغوی تبا مونږ ضرور خپل بدلی ورکو او الله ډیر معاف کونکي او رحم کونکي دی اے نبی صلی الله علیه وسلم دا اهل کتاب کننستانه دا مطالبه کوي چې ته په دوی باندې د اسمان نه سلیکل را نازل کړي نو د دې نه زیاتی د جرم مطالبه دوی مخکې د موسی علی السلام نه کړی دي هغه ته خو دوی ویلی وو چې مونږ ته خدای په داغه وخیا او هم د دې سرکشه په وجا د بجلی او تندر ناصافه په هغه را پریوتو بیا هغه د سخینا خدای جوړ کړو حالکه دا کار نخي لیدلی وي د دې معافي هم مونږ هغه ته وکړه مونږ موسی علی السلام ته سرګند فرمان ورکړو او د دې خلکو د پاسه مو تور اوچت کړو او د دوی نمو د دغه فرمان د منلو وعده واغستله مونږ دوی ته حکم وکړو چې په دروازه کې سجده کوونکی ورننوځي مونږ دوی ته وویل چې د سبت قانون مماتوي او په دې باندې مو د دوی نه په وعده واغستله اخر دا چې د دوی د خپل وعده د ماتولو په وجه او په دې وجه چې دوی د الله د آیاتونو منلو نه انکار وکړو او ډېر پیغمبراني په نه حق وجل او تر دې پوري چې دا خبره وکړه چې زمونږ زړونه په پردو کې محفوظ دي حال دا چې په حقیقت کې د دوی د باطل پرسته په وجه الله د دوی په زړونو باندې ټاپه لګولې ده او په دې وجه دوی ډېر کم ایمان راوړي بیا په خپل کفر کې دوی دومره لري لاړل چې په مریم باندې سخت بوتانو لګاو او په خپل اویل چې مونږه مسیح عیسی زوی د مریم د الله رسول وجلې دي حال دا چې په حقیقت کې دوی نه هغه وجو نه په دار کړو بلکې معاملې د دوی د لپاره مشتبه کړي شو او کم خلکو چې داغه په اړه کې اختلاف کړي دي هغه هم په اصل کې په شک کې پراته دي داغه سره په دې معاملې کې هیڅ علم نشته تش په ګمان پسې روان دي هغه مسیح په یقین سره قتل نکړو بلکې الله هغه خپل طرف ته اوچت کړو الله زبردست طاقت والا او حکمت والا دی او په اهل کتابو کې با هیڅوک داسې نوي چې داغه د مرګ نه مخکې با پاغه ایمان رانوړي او د قیامت په ورځ با هغه پاغه باندې گواہی کوي غرض دا چې دا کم خلک يهوديان شوي دي د دوی د ظلم په وجه او په دې وجه چې دوی خلک د الله د لارې نه ډېر منع کوي او سود اخلي چې داغه د اغستلو نه دوی منع کړی شوی وو او د خلکو مالونه په ناجایز طریقو سره خوري مونږ په دوی باندې ډېر هاغه پاک سيزونه حرام کړل کم چې مخکې د دوی لپاره حلال وو او کم خلک چې په دوی کې کافران دي دا غوي لپاره مونږ دردناک عذاب تیار کړی دی لیکن په دوی کې چې کم خلک پاخو عالمان دي او ایمان لرونکي دي هغه ټول په هغه تعلیم ایمان راوړي اے نبی صلی الله علیه وسلم کم چې پتا نازل کړی شوی دی او کم چې ستانه مخکې نازل کړی شوی وو دغه سي ایماندارو د منځ او د زکات پابندي کوونکو او په الله او په ورځ د آخرت صحیح عقیده لرونکو خلکو لبا مونږ ضرور لوی اجر ورکوو اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږ ته هغه سی وحی را لګلی دا لکه څنګه چې مونږ نوح علی السلام او داغونه رستو پیغمبرانو ته را لګلی و مونږ ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب او داغو اولاد ته عیسی ایوب یونس هارون او سليمان علیہ السلام ته وحی ولېګلا مونږ داوود ته زبور ورکړو مونږ په هغه رسولانو هم وحی نازل کړه چې داغوی ذکر مونږ د دینه مخکې تا ته کړی دی او په هغه رسولانو هم چې داغوی ذکر مونږ ته نه دی کړی مونږ د موسی علیہ السلام سره داسې خبرې وکړې لکه څنګه چې خبرې کیږي دا ټول رسولان زیری ورکونکي او يرونکي لېګل شوی وو د پاره د دې چې د رسولانو دراتلو نه رستو د خلکو سره د الله په مقابله کې څه دلیل پاتې نشي او الله په هر حال کې غالب او حکیم دی خلق کو نمنې نو ندی منی هو الله گواہی کوي چې هغه څه پتا نازل کړی دی هغه په خپل علم سره نازل کړی دی او په دې باندې فرښتې هم گواهان دي اگر چې د الله گواه کېدل بالکل کافی کیږي کم خلق چې د دې د منلو نه په خپل انکار کوي او نور خلق هم د الله د لارې نه منع کوي یقینا چې هغه په گمراهۍ کې د حق نه ډېر لري تللی دي دغه شان کم خلکو چې د کفر او د بغاوت لار اختیار کړه او ظلمونه شروع کړل الله با هغه هیڅ معاف نکړي او هغه تبا د دوزخ د لارې نه بغیر بل لار اونخي چې همیشه به پکې اوسيږي د الله د پاره داسې ګران کار نه دی اے خلکو دې رسول تاسو ته تاسو د رب د طرف نه حق راوړی دی نو ایمان راوړی د تاسو د پاره بهتره ده او کو انکار کوي نو په شي چې په اسمانونو او پزمکه کې سدي هغه ټول د الله دی او الله ته هر څه معلوم هم دی او د حکمت خاوند هم دی اے اهل کتابو په خپل دین کې د حد نه بهر موزه او د الله په حق لا د حق نه بغیر بل خبره موایه مسیح عیسی علی السلام
د مریم زوی د دین سیوا بل هیڅ نه وو چې د الله یو رسول وو او یو فرمان وو چې الله د مریم په طرف ولېګو او یو روح وو د الله د طرف نه چې د مریم په خېټه کې د بچی شکل اختیار کړو نو تاسو په الله او دغه پر رسولانو ایمان راوړی او مو وایي چې درې دي منشئ دا تاسو د لپاره بهتره ده الله خو بس یک یو خدای دی هغه پاک دی د دې خبرینه چې څوک دی دغه زوی شي د ځمکې او د اسمانونو ټول سيزونه دغه ملکیت دی او دغه د ساتنې او خبر غستلو لپاره بس هم الله کافی دی مسیح اسکله دا خبره شرم نه غني چې هغه دی د الله یو بنده شي او نه مقربي فرښتې دا د ځان لپاره شرم غني او که څوک د الله بندگی د ځان لپاره شرم غني او تکبر کوي نو یو وخت په داسې راشي چې الله با دا ټول راګیر کړي او ځان ته به حاضر کړي په دغه وخت کې به هغه خلک چې ایمان راوړي دي او نیک عمل اختیار کړي دي خپل بدله پوره بیا مومي او الله به ورلا په خپل فضل سره زیات اجر ورکړي او کوم خلکو چې بندگی شرم غنلې ده او تکبوري کړي دي هغه له الله دردناک سزا ورکوي او د الله نه سوا چې هغه ځان لا څوک سرپرستان او مددګاران نیول دي پاغوي کې به هیڅوک هم حالت بیا نه مومي اے خلکو ستاسو د رب د طرفنا تاسو ته روخانه دلیل راغلی دی او مونږه تاسو ته داسي رڼا را لګلی دا چې تاسو ته صفا لار خي اوس چې کم خلک د الله خبره مني او داغه سره پناه اخلي نو هغوی به الله د خپل رحمت او د خپل فضل د سوري د لاندې راولي او خپل طرف ته دراتلو نیغه لار به ورته وخی اے نبی صلی الله علیه وسلم خلق ستانه د کلاله په معاملې کې فتوا غواړي ورته وایا چې الله تاسو له فتوا درکوي کچري یو به اولاد سړی مرشي او داغه یو خور وي نو داغه د هغه په میراث کې نیمه حصہ ده او کچري خور به اولاد ملشي نو رور به داغه وارث وي او که د مړي وارثانی دوه خويندې وي نو هغه به د ټول میراث نه په دریو کې د دوه حصو حقداري وي او کو ډیر رونه خويندې وي نو د خزوبا یو حصہ او د سړو با دوه حصے وي الله ستاسو د لپاره حکمونه ځکه واضح بیانوي چې تاسو بیلاری نشئ او الله د هر څه علم لري